یې ګویان کړم دغه فضل یې حیران کړم زه ناپوهه یې ګویان کړم دغه فضل یې حیران کړم ته بېشکه ډېر کریم یې بې نیازه یې رحیم یې هر یو څیز دې پیدا کړی هر پیدا دې فنا کړی ستا قدرت ته ته قادر یې چا نه پټ چا ته ظاهر یې هر تخلیق کې د حکمت دی غور و فکر نصیحت دی. بیا مدح دا د سرور کونین حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د کامل بشر صورتا ید رب لخوا رحمتا هر طالب ل رهنمای هر دردمند لره دوای د کامل بشر صورتا ید رب لخوا رحمتا هر طالب ل رهنمای هر دردمند لره دوای ستا کردار ورته حیران وو که دوستان که دشمنان وي په عمل کې دومره سپین وي هم صادق وي هم امین وي ته د جهل په تور تم کې یو ډیوه وي په حرم کې د حرا نه تر حرمه رڼا راغله تر عالمه په سخا کې سمندره د ایثار قرباني غره پر اختیا بوتان دې مات کړل د انا بوتان دې مات کړل د احد تعلیم دې ورکړ د صمد تعلیم دې ورکړ حق باطل دې را عیان کړل هم د ښه او بد بیان کړل لار ښودونکې د الله هم خاتم د انبیا ټول عالم لر رحمت یوه لار د معرفت د محمد او د نعت نه پس د مثنوي باقاعده آغاز د بیان په بابت د وادي طلب چې دا وادي طلب څنګه بیانېږي دي کې د طلب په باب بیان دی طلب راز د چې پنهان دی د طلب په باب بیان دی طلب راز دی چې پنهان دی د طالب سا په طلب وي ابتدا اول په لب وي د طلب په باب بیان دی طلب راز د چې پنهان دی د طالب سا په طلب وي ابتدا اول په لب وي پس د دې نه چې په زړه شي خوب خوراک له سړي نه شي اذیت او سوز او غم وي په طلب پسې ماتم وي چې په سوز او غم پخته شي د طلب په اراده شي دا طلب اول بیرون وي چې طالب یې په لټون وي د بیرون نه تر اندرون دی دا سفر د دیګرګون دی چې دنیا نه تمه پاسي چې د ځان نه تمه پاسي طلب خپله تر طالبه شي ظاهره لغایب دا طلب اول بیرون وي چې طالب یې په لټون وي دا طلب اول بیرون وي چې طالب یې په لټون وي د بیرون نه تر اندرون دی دا سفر د دیګرګون دی چې دنیا نه تمه پاسي چې د ځان نه تمه پاسي طلب خپله تر طالبه شي ظاهره لغایبه حکایت په دغه باب دی چې ماخوذه د کتاب دی اوس د وادي طلب په باب یو حکایت دی د ابراهیم علیه السلام خپل بچی و چې د غره په صحرا کې تېر شي خدای پاک سره هغې نه د دې عکس راوچته وکړی طلب ته یوه دشته و صحرا وه نه اوبه وې نه ګیا وه تودې شګې وې غرمه وه نه ادم و نه سایه وه یوه دشته و صحرا وه نه اوبه وې نه ګیا وه تودې شګې وې غرمه وه نه ادم و نه سایه وه یوه مور و غمځپلې په طلب او لټون ستړې د اوبو طلب پیدا و د ماشوم اوبو کې سا و مور چاپېره ګوري دشته اوبه نه ویني هېڅ چرته قرار لاړ وي د زړه نه قافله ګوري د غره نه د یو غر نه تر بل غره هېڅ هم نه و تر نظره چې مایوسه له بیرون شوه معامله یې اندرون شوه د طلب هڅه فنا شوه بل د وادي طلب پسې چې کوم مقام دی نو هغه مقام عشق د طلب وادۍ نه پسته د عشق لار د ډېره سخته د طلب وادۍ نه پسته د عشق لار د ډېره سخته نه راحت وي نه قرار وي لکه رک د خپلې لار وي د خپل اصل په لټون وي ژوند یې ټول په میکدون دا احساس زړه کې تېره شي چې په ورک پیدا پسې شي دغه غم یې په ځیګر وي که ماښام وي که سحر وي ځان ترې هېر وي په بل غم وي بېقرار وي په ماتم وي هر یو څیز له خپل وجوده رجوع غواړي تر معبوده د عشق حال هم داسې حال دی چې طلب کې د وصال دی د عاشق انا فنا وي بس
بس یو فکر وي سودا وي عشق آتش ځکه یادېږي د وجود کاسه یشېږي په هر څیز او په هر جان کې تحلیل کېږي په یو آن کې چې په سر د عشق هوا وي عقل رک عقل فنا وي دا کشش له قلبه زېږي کائنات پکې ځایېږي د هر څیز هر جلوه کې عشق پیدا ذره ذره کې د خپل اصل په تکل دی چې واحد دی او اول د خپل اصل په تکل دی چې واحد دی او اول دی دا د صبر زغم مقام دی چې بې صبر ناکام دی دا وادي د عشق وادي وه غم یې غم نه دې پسې بل بیان په بابت مقام معرفت یا عشق نه پس ته معرفت دی دا مقام حقیقت دی دا وادي بڑه جبره چرته حقت چرته بری دا مقام د حق دیدار هر پناه دی کې آشکار دا مقام د حق دیدار دی هر پناه دی کې آشکار دی په دې لاره کې ډېر کم دي چې کوشش په دې سم هر راهي په دې وادۍ کې یک تنها دي تنهایۍ کې د هر چا سفر په ځان دی چې په لار د عرفان دی څوک په ښکته څوک په بره تاب طاقت تر خپل وزره چې د دې وادۍ سفر وي هر نظر نوی نظر وي سل اسرار راښکاره شي په عارف شي ننداره شي دا وادي له رازه ډکه د یو نوي سازه ډکه په هر دم نوی قدم دی هر قدم پسې قدم دی دغه لاره کې پکار وي چې صاحب څوک د اسرار وي نظاره پرې د فطرت وه دا وادي د معرفت دې پسې د بیان په بابت استغنا دې نه پس ته استغنا ده دا وادي کرب او بلا ده دې نه پس ته استغنا ده دا وادي کرب او بلا ده بې نیازي له هره څه شي هم د عقل هم د زړه شي هره چاره کې غني وي چې راهي د دې وادي وي که خوراک وي که پوشاک وي دلته خاورې وي خاشاک وي نه حساب وي نه کتاب وي خلاص له غم وي د غذاب وي په ظاهر کې تاوان وي د دنیا نظر کې زیان وي په باطن لکه باچا وي بې نیازه بې پروا وي د غرض طلب اخلاص وي هر سای په اخلاص وي دې مقام کې امتحان دی هم د جسم هم د جان دی دې مقام کې حق موجود وي هر باطل دلته نابود وي دغه لار د ډېره سخته د خالي له هر راحته دا وادي وجود له غم دی سراسر ماتم دی دلته روح پوره مسرور وي روحاني دنیا کې نور وي دا وادي د استغنا وه څه ښکاره وه څه پناه وه بیا ورپسې بیان په بابت د وادي توحید د توحید وادي عجیب ده په تقدیر ده په نصیب ده د توحید وادي عجیب ده په تقدیر ده په نصیب ده کثرت هم په یو لیده شي دلته یو وي دوه به نه شي دلته سوری هم پناه وي بس یو نور وي یو رڼا وي د سرور او نور چپه وي دا مقام د حق چینه وي دلته زه وي او نه ته وي هر څه یو وي یو سره وي اور اوبه وي اوبه اور وي هر یو څیز د وحدت وي دې مقام او مرتبه کې شور تحلیل شي په نغمه کې دا مقام د اتصال دی د توحید او د وصال دی د احد او لا عدد دی هر دویم دلته خلق دی دا مقام د اتصال دی د توحید او د وصال دی د احد او لا عدد دی هر دویم دلته خلق دی بیا شپږمه وادي ده بیان په بابت د وادي حیرت د حیرت وادي د غم ده هره سای په ماتم ده هر لیدلی په زړه وي چې په دې وادي تله وي نه په خوب وي نه بیدار وي نه ناپوهه نه هوښیار وي دا مقام تمام حیرت دی چې دا خوب د حقیقت دی نه په هوش وي نه مدهوش وي تجربې یې فراموش وي په ژړا او په فریاد وي د تیر شوي گیت په یاد وي هر لیدلی پیژندلی داسې ښکاري نالیدلی زړه له عشقه یې پرهر وي هم له عشقه ناخبر وي هر مظهر د تعجب وي ناخبر یې له سبب وي ننداره د سریت ته دا وادي حیرت اخري وادي ده فقر و فنا دلته دم دی او نه سا ده دا وادي فقر و فنا ده دلته دم دی او نه سا ده دا وادي فقر و فنا ده
هر څیز رک له خپله ځان وي، نه څه ځان وي نه امکان وي. هر معلوم دلته معدوم وي، هر معدوم دلته معلوم وي. دا